أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. مونږه نوح علیہ السلام دغه قوم ته ولېګو د دې هدایت سره چې د خپل قوم خلک خبردار کړي مخکې د دینه چې په هغه باندې یو دردناک عذاب راشي. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هغه ویل ای زما د قوم خلکو زستاسو د پاره یو صفا خبردارون کې پیغمبر یم. تاسو خبرداروم چې د الله بندگی وکړئ او داغونه ویریږئ او زما خبره اومنئ. الله بس تاسو گناهونه معاف کړي او تاسو به د یو مقرره وخت پورې باقی وساتي. حقیقت دا دی چې د الله مقرر شوی وخت کله راشي نو هغه بیا څوک رسته کولای نشي. افسوس تاسو ته د دې خبرې علم وي. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هغه ارز کړو ای زما ربا ما د خپل قوم خلق شپه ورځ راو بلل خو زما د بلنې سره داغوی تخته خزیات شوا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. او ما چې بکلا هغوی له دعوت ورکوو د پاره د دې چې ته هغوی معاف کړې نو هغوی با په غوګونو کې ګوتی نه باسلې او په خپل جامو کې به مخونه پټ کړل او په خپل طریقه باندې بټینګ شو او لوی تکبر به وکړو. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بیا ما هغوی ته په اوچت आवाज دعوت ورکړو بیا ما هغوی ته په ښکارا هم تبلیغ وکړو او پټ پټ می هم په کړل. ما ورته ویل د خپل رب نه معافي غواړی بشکا هغه ډیر معاف کونکي دی. هغه په پتا سو باندې د اسمان نه خبرن نه وروي. تاسو له مال او اولاد درکړي تاسو د پاره با باغونه پیدا کړي او تاسو د پاره با نهرونه جاری کړي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. پتاسو څه شوي دي چې تاسو د الله د پاره د څه عزت توقع نه لرئ حالکه هغه تاسو په قسم طریقو سره جوړ کړی یې. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. آیا تاسو وینئ نه چې الله څنګه او اسمانونه لاندې باندې جوړ کړل او په هغه کې سپوږمۍ نور والا جوړ کړه
او نوري دیو جوړ کړه. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. او الله تاسو د ځمکینا په عجیبه طریقه راځرغون کړئ، بیا به مو هغه د ځمکې ته واپس بوزي او د دینه به مو بیا نیغ راو باسي. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. او الله تعالی ستاسو د پاره سمکه د فرش پشان وګړولا د پاره د دې چې تاسو په دې کې په فراخ لارو باندې ګرځئ. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح علیہ السلام ویل اے زما ربا هغوی زما خبره رد کړه او په هغه سردارانو پسې لاړل چې هغوی د مال او د اولاد په وجه زیات ناکام شوي دي. د خلکو د مکر ډېر لوی جال خور کړي دي. دوی وایي چې خپل معبودان هچري مپرېږدي او ود او سوا مپرېږدي او یغوس او یعوق او نصر هم مپرېږدي. دوی ډېر خلک گمراه کړي دي او ته هم د ظالمانو لا د گمراهۍ نه سیوا په بل سیس کی ترقی مور کوا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. د خپل خطاګانو په وجا هغوی غرق کړي شو او ورته وګرځول شو. بیا هغوی د ځان لپاره څوک مددګاران اونمندل چې د الله نه بچ کړي وي. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. او نوح علیہ السلام ویل اے زما ربا د دې کافرانو نه هیڅوک پزمک باندې اوسېدونکو مپرېږدا. کتا دوی پرې خودل نو دی با ستا بندگان گمراه کړي او د دوی د نسل نه چې هر څوک را پیدا کیږي هغه با بدکار او سخت کافر وي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اے زما ربا ما او زما مور او پلار او هر هغه سړی چې زما په کور کې د مؤمن په حیثیت سره داخل شوی دی او ټول مؤمنان سړي او خزي معاف کړي او د ظالمانو لپاره د هلاکت له سیوا په بل څه کې زیاتې مکوا.